نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. اے زما قوم، بشک دا ژوند د دنیا معمولی غوندي سامان د پیدې دی او بشک خامخا کور د آخرت دغه کور دی د همیشوالي او د قرارۍ. سورة غافر آیت نمبر 39. صحیح بخاری نقل کوي د عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه، هغه فرمایي چې ورځ رسول الله زما اوږه ونیوله بمنکبي یا زما اوږې ونیولې بمنکبي او ما ته ویل چې کن فی الدنیا کأنک غریب، په دنیا کې داسې اوسېږه لکه چې یو مسافر او یا تیریدونکی د لارې. او عبدالله بن عمر رضی الله عنه به خپل شاګردانو ته فرمایله چې کله سبا کې بیګا کې انتظار د سبا مکو او چې کله سبا کې انتظار د بیګا مکو. او خپل صحت کې مرض ته ونیسه چې زه بیمار یم هیڅ نشم کولی او اوس مقدسه کولی شم، او خپل ژوند د مرګ ته ونیسه چې زه مړ یم او زما د ژوند دروازې ختمې شوي دي. ازامات الانسان و انقطع عمله، انسان چې کله مړ شي نو عمل څه شي دا ختم شي، بند شي، سلسله ختم شي. اغترار بالدنیا، دا دنیا دا ډېر د پیدې ځای دی. که دنیا نه وي جنت به نه وي، او که دنیا نه وي نو د کرو د کوټه تمیز به نه وي، او که دنیا نه وي نو هلته به راحتونه نه وي. خو لیکن بل طرف ته دنیا چې یو سړی ځان دپاره غم جوړوي نو دا جهنم دی او دا قهر دی او دا عذاب دی، دا د آینده رسوایي ده او ذلت دی. لہذا دنیا دار الامتحان دے. پر یہ دنیا کی زه بار بار دا خبره کوم چې شریعت چرته هم په دنیا کې دا شی پابندي نه لګولې چې انجام په اعتبار باندې بدی دې نه دی ویلي. لکه دنیا تبارک الله تعالی دې نه و چې په دنیا کې تاسو ښه آرام مکوئ، ښه خوراک مکوئ، ښه لباس مې استعمالوئ، ښه ګاډی مې استعمالوئ، ښه کور مې جوړوئ، خلک څادر ما پسروئ. داسې نه دي ویلي. قرآن او حدیث همیشه دپاره دا خبره کړې چې هغه کار مه کوئ چې په انجام کې ځان تپوس کېږي چې هغه ګناه ده، ناجایز کار دی، حرام کار دی، د شریعت خلاف کار دی. او داسې چېرته نشته نبي علیه السلام دا ویلي چې هلکه دا کار مه کوئ. نبي علیه السلام امر بالمعروف او نهی عن المنکر کړی دی. معروف دې ته وایي چې شریعت ورته ښه وایي، او منکر دې ته وایي شریعت ورته ناروا وایي. داسې نه دی ویلي نبي علیه السلام چې دا خو ټیک کار دی، صحیح کار دی، خو لیکن بس تاسو یې مه کوئ. دا یو خبره ده چې بعضې جایز کارونه وي د بعضې خلکو کولو دپاره چې دی مناسب نه وي، جایز کارونه وي خو هغه جایزو په مجبورۍ کې د بعضې خلکو دپاره د هغې د کولو نه خلکو ته تاوان میلاویږي، پیدا ورته نه میلاویږي. نو چې پیدا نه میلاویږي په دې مسله کې هغه بیا
ګناهګار شي، بل سړي د ګناه ملاو شي، د هغه په وجه باندې بل سړی د هغه نه هغه کار ته وګوري، هغه په ناروا کې روان شي. شریعت دا نه دی ویلي. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده. دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث ته امام ترمذی نقل کړی. آپ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی چې کل ما شئت، کل ما شئت والبس ما شئت، خوراک چې څه کې نه هغه کوه او څه چې اغوندې هغه اغونده، خو ولا تکن فی خصلتان، په دا کې دوه عیوب نه، المخیلة والاسراف. یو تکبر په ناروا په ناحقه باندې یو شی استعمالول او حاصلول، او بل خلقو ته سپک کتل او په حرام کې استعمالول دي ته اسراف وي. په حرام کې په حرام غټل اسراف او په حرام خرج کول اسراف. نور دا به کې نشته. امام قرطبی نقل کې علامه بدر الدین عینی نقل کوي واری حسن بصری رحم الله ناس خو کپی اوسته یو ملنګ راغی، یو بابا ملنګ فرقد ورته وي، فرقد نو فرقد چې کله راغی نو هغه داغه د لمن دي سونی ولا داسې په لاسو غاړي راړي سبحان الله سبحان الله. دا به بعض خلکو کې داسې خبرې شته او دا په سړي باندې ډېر بد لګي. په کړه انسان حسن بصری کراو کنه پاګه بد لګي، اوغم بد لګي. دیرا سبحان الله سبحان الله کې هغه ورته وي چې یا پر قصت اندر در باندې ولګېدو زبرګه څه چل شوی دی، ما جامې د جنت اغوستلې او تا جامې د جهنم اغوستلې دي، تا ورېدلې په جنت کې سری جامې نشته، په جنت کې سری جامې نشته، په جهنم کې تار تار جامې دي، تار تار. دا جامې په سړي باندې سوځي د ګوګړو د پیتلو او د ساو د ترکولو، او دا به بیرته سوځي او تار تار کېږي، بیا به جوړېږي، بیا به تار تار کېږي. نو تا چې کوم سری جامې اغوستلې دا ټول د جهنم جامې دي، او زما د جنت جامې دي. جنت کې سری جامې نشته. او دا خبر یاد ساته، تقوا پرهیزګاري دي ته وایي چې ما قر فی قلبک فی صدرک، چې ستا په سینه کې ځای ونیسي او په اعمالو کې ښکاره شي. او بزرګي دې ته نه ویل کېږي چې ته ځګ خوراک کې او خوشې خوراک کې او خوشې جامې اغوندې او ځګې جامې اغوندې، دې ته نه ویل کېږي. او که ته وایې چې نبي علیه السلام ښه خوراک نه دی کړی، نبي علیه السلام ښه خوراک نه منع نه ده کړې، په خپله ښه خوراک نه دی کړی، خو لیکن بله د ښه خوراک نه منع کړی نه دی. په خپل باندې فرض کې نبی علیہ السلام له خې جامې نه دی ملاو شوی دي، چې چرته نه دی ویلي چې خې جامې استعمال بند دی، دا څوک نشي پیش کولی. که په خپل ویلي دي چې زه بس زما د پاره دا سور کافي دی، نو دا چرته نه دی ویلي. او ته چې کوم وی چې صحابي نه خپاو یا خپاو دا واغه نه چې مراسل ابو داود نقل کوي واری خالد رضی الله عنه راغی او نبی علیہ السلام ته فرمایي یا رسول الله زما کور تنگ دی ډېر، څه وکړم؟ ناغه ورته لګې لوړ کا دا باندې جوړه کا او ته 11 فټ نو چته جوړول نه پکار او 11 فټ نه کم پکار 11 فټ خو د نبی علیہ السلام ته بیبيانو وړي کوډګي 11 فټ لوړي وي تاسو نه دي دا هرې بیبي چې کوم کوډګي وا کوم حجره چوته وي ناغه 7 غز شرعي وغز شرعي لوړو او د وغز شرعي نه چې 11 فټ جوړي یو ولس فټ نا ورته له دا باندې لګو چته کا نو دا لاندې کمواله دا تنګي ادا کمواله به سې دا په دې اوچتواله باندې بغښکار شي نو چې دا دنګوي نو هغه تنګواله به ختم شي به خوشاله او چې یو طرف ته آبادی چې کوم دی نو تنګ دا بل چیته دا زګیا ور کوټه دې سړی تنګي نه وته چوچته کا دې وته نه دی چې دا ناروا کار ناروا کار څه دی په شریعت کې ناجایز ده شریعت ته ممنوع ویل دی حرام ورته ویل دی او دا یو خبره ده چې دنیا ته معبود مو وایي دنیا ته معبود مو وایي لکه خلکو ته نن سبا معبود ویل دی دا نه دی ویلي په دې کې په دې حدیث کې دا نه دی ویلي چې هرکه بندا خو خورا نه بندا دنیا کې دي اوسېګا چې دومره مقصدی حیات ته دنیا ته مو وایي مقصدی حیات ته مو وایي معبود ته مو وایي لکه څنګه چې خلکو معبود ته جوړ کړل دي معبود ټول دنیا چې کومه ده دنیا په څیر پسې ده او دنیا خود لوړه ده ان کې 50 رب ته در خوابي مگر ان 50 در بیا بي بس دنیا ده
50 کاله زندگی و ختم شو 15 ساعته پاتې دي هر چا سره 15 ساعته پاتې دي ورکوټي سره لوی سره بوډا سره غټ سره مشر سره سپینګری سره هر چا سره ودا 15 ساعت راټینګه خبندشه خمالدار شه او خبندشه عثمان ابن عفان شه خبندشه خمالدار شه عثمان ابن عفان شه خبادشاه شه بهترین بادشاہ شه سلیمان علیہ السلام پشان دي داود علیہ السلام پشان دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه پشان دي خلیفہ شه د عمر فاروق رنګ پشان دي شه خشه کنه ته په بادشاہي کې سړی خنشي کولای دا چانه دي کړي ته نه ګوره ولا هو دنیا او آخرت نه منو دنیا یې منو آخرت یې منو د سليمان علیہ السلام سره د دنیا ټول هر څه الله تعالی ور کړی دي هوا تابع پیریان تابع اوبه تابع زناور تابع زنګلی شرمخان او ګیدړان تابع الله تعالی دومره لوی طاقت ور کړی لوی بادشاہي ور کړی ده لیکن سره د ټولو طاقتونو سره سرکش نه دی باغی نه دی ګناهګار نه دی غلط کار نه دی تم شګنه د څه وته چې دنیا سره ختمه هغه ته پته و دا ټولي خبره زما سره شته دا ټولي خوشحالي دا دنیا سره استعمالو خدای الله بغاوت پنه کو د الله بغاوت پنه کوم ذوالقرنین په ټولي دنیا حکمرانی کړی ده باغی نو هر قسم اسباب الله ور کړیو نو خمالدار شه خو خطا بیدار بندشه معبود موای چاته دنیا ته لکه صحابه کې عثمان ابن عفان رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مالدار دي زبیر ابن عوام په اول کې غریب ورستو مالدار دي زبیر ابن عوام رضی الله بل طرف دي غریبانان دي خپل غریبۍ کې خوشاله هغه په غریبۍ کې دنیا ختمې دوه ولا زبر دین نظم او هغه مالدار په مالدارۍ کې ویل چې دنیا ختمې دوه ولا زبر زم مالدار په مالدارۍ کې ګناه نه کول او غریب په غریبۍ کې ګناه نه کول دا څنګه یار چې بس راشه زمالدار مړ په مالداري کې چا وي نیکی کړی ده مالداري کې د نیکان تر شوی ته پته نشته امام مالک څومره مالدار او څومره نیکو امام ابو حنیفه رحمه الله څومره مالدار او څومره نیکو امام بخاری ډیر مالدار او خزانه نه خوړه دا غدا مزاجو امام بخاری ډیر مالدار دی تاریخي روایتو کې راځي هغه سره 20 کروڑ درهم ورسره 20 کروڑ درهم دا کاروبار 5000 دینار چې کوي هغه ماهانه چې کوي ګټاوه 5000 دینار او یو ځل خندل لکه تاسو هغه صاحب نصاب لیدل دي چې هغه صاحب نصاب دی خدای سره یو روپۍ نشته چا پر خندل جی تاسو ته زم کړه زه صاحب نصاب ما خدای سره روپۍ نشته 5000 دینار ته ملاويږي د دې کونډو یتیمانو لپاره په دې خرج کوي مالدار دی د مالداري تاسو ګوري مالداري ته یو ځل مال لاغه د شپې یو سړی ورته ویلو چې کله ستاسو مال لورسیږي دا به مال راکې او اوس موجوده قیمت 10000 دی درهم دی نو مال به ته 10000 درهم ګټه راکې هغه ورته چې را رسیدلی نه نو به نه کیږي خو زه چې رااله تاسو سره جبه ده بیا به یو مال جراور سار وخت بل سړی راغی بل تاجر او ورته چې مال په 20000 درهم په ګټه راکا ما خرڅ کړه نه زما سره حق شته لیکن زبان می کړه ده اشتباه به کی راځي ناغله په 10000 درهم ورکو دلې په 20000 درهم نه ورکو وسره چا وګوره کنه زمونږ په دې علاقه کې یو سیمټ والو اوس تلې دي ورنال شوی دي ها یو سړی دی چت لپاره 200 بوجي سیمټ وایسته ها تاسو څه کنه چې ګرانی کې مخکې زمانه کې ګرانی ده مړه په یو شپه کې دنه 100 روپۍ چې کومه ده په 100 روپۍ سیمټو په 210 باندې ولګی دا په یو شپه کې دنه کوم دغه نیولې شوی وزیر اعظم حکومت ها په یو شپه کې 100 روپۍ ځل څنګه خبرې کوي نن داسي ټماټر لاندې ټماټر باندې خپل یو کس ویل مر په باندې کې زمو یو مرګره او ټماټر یو د ماتیا او تور رسیدله په 2002 کې په 120 روپۍ کیلو تاسو کومه قصه ده نور خبرې ګوري نور سکیږي کم طرف ته وطن نه واده په یو شپه کې دنه 100 روپۍ سیمټ ګران شو د سیمټ اغستې دي پیسې ورکړې دي بیا ورته شمار کړي چې دا 200 بوجي سیمټ شو داري یو طرف ته یې خو دي دا زما سیمټ دي زه سار وخت راځم وړم با چت مې سبا سړی څنګه دی د مانزه تندر دی د نپلو تندر دی د ذکرو تندر دی د بریتو تندر دی په مخه نه پری دی ها
او لګیا دی تسپوله په تسپو باندې به کرله پرله جوړ کړي په اخر ولا ټټوان دي ها لګیا دی بس سار وخت هغه راغی مزدوران راوسته غاړه ډاکټر راوسته دی او اوس یو دوه بوجي چې نه اوچتای هغه رالو جیو هغه ستاره سیمټ چې دین هغه ما خرڅ کړی دا نور دی بل چا دی ته زما سیمټ ولې خرڅوله یره هغه باندې زور اور شو بس ته دې شوګه چې ته پیسې واخلو دا بل دکاندار نه والا یو صحیح ده نو چې ستا خرڅ کړی نه څه وکم دله کاغذ اغستره کوم دله رسید ورکړو هغه چې اغستره هغه پټي پټي کړه گزار کړی دی دې بل ورغله بل دکاندار له جوړله او ته سیمټ را لګا وای خجی څومره 200 بوجي چې دا کتل دا په 100 بوجي دا وای دا په 210 روپے څنګه په 210 بیګا په 100 روپے ورنه په 210 هغه بیګا سیمټ ګران شي دي کنه پرون موږ خرڅ کړی دي دا ما خرڅ کړی دي دا ټولو دا په 100 روپے خرڅ کړی دي اوس نه وای چې بیګا دا ټرک راغله دي دا په 210 روپے دي دې چې راغله ته ویل چې لکه تا مال څنګه چلو کو ویل چې ما ته پته نشته راو داسې او ځان نو کړ راغ دروغ وي مزدور جو سره دروغ وي دا قدر نستاغه سیمټ پاتې دي خو 110 روپے ګرځي شي او ته دې نه کې کنه نه ته نه کې نه د دې نه کې نه دنه کې خرادي مون دي نه موسخه ده اول دې داسې نه کې داسې مکوا چې دلته خلکو ته جګما دي نه ظاهري مخ او ډانچه جوړه د بزرګانو د نیکانو د صالحانو او د مال د ګټلو د پاره کې بیا هر به استعمالي یا مال ته معبود نه دي سي جوړ شه لکه عثمان رضی الله عنه دي سي جوړ شه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دي سي جوړ شه لکه امام بخاری دي سي جوړ شه لکه امام ابو حنیفه رحمه الله دنیا په دې نه دوکه کوي تاریخ بغداد کې خطیب بغدادي د امام ابو حنیفه رحمه الله ترجمات 13 جلد کې ترجمه نعمان په دې باندې لیکي اعلی خطیب بغدادي د امام سے باندې سخت تنقید کوي لیکن اخر داسې نه دي هغه چې څومره خبره ده چا صفت هغه بالکل صفا بیانوي د امام سے بارک هغه نقل کوي چې یواري خپل دکان والا دا کتان چې کومه خز ورته وي خز دا قدر نه قدر ته خز وي دا د کتان او د قدر چې کومه کپڑے دا خرڅوري یو تان په وخت کې دا په 900 درهم او 900 درهم دا غینه نن سبا د دې اندازې مطابق شپږ روپۍ جوړیږي هغه ورته ویل ته پته راځي دا یو تان تا کتلې چې او دې دکاندار نو لکه زموږ د دکاندار چې زموږ جمعات زموږ مولوی صاحب چې مدرسې استادان یادوم مدرسې استاد یې دکان یې کړه مدرسې ته بچین لاوي په دکان کې راځي وټول ورس نو ما دې دکاندار نو او نگرانی تر اخکارو شو بیرته رسید تو خپل کار به کو طالبان ته سبق په نور د تدریس سره هیڅ نه کیږي د مدرسې د استادې سره نور اسم نه کیږي دا خبره یاد ساتئ اسی وته غول پړخ کارو خو نو خپکیږي ما نور د مدرسې د استادې سره نه تجارت کیږي نه دکانداری کیږي نه پراپرټي کیږي نه بل څه کیږي نه بل هیڅ شی سره نه کیږي صرف سبق پوي شپه ورځ به کتاب ګورن مولا به او شپه ورځ چې کتاب نه ګورن امي به د دې وجه چې کله دې سکولونو مولون ترار شي کنه د تاسو ته پته راځي ور د هر کتاب نه ویریږي د هر کتاب نه دا ولې ریږي نشي کوله دا علم نه دا کسبي شی دی کسبي دا به کسب کې دا به ګوره د مرګ پورې به طالبې چې کله دې ځان ته مولا وای غرق شوی د مرګ پورې به طالبې کتاب به ګوري زوته وا خلق د پاره به ګوري اکثر مون دراشي کنه مون ته وای چې تاسو وځي دا پلان کې کتاب دومره کلونه ویلا ما ته چې نه مون ته ډیر مقیدی شراغلی دي چې کتاب نه ده کتره په مېز کې ست به وټکی کې خطیو او چې کله وګورو نو مون ته پته را کتل زموږ د پاره داسې نه چې نه سړی کتاب ګوري نو هغه چې لس پانی ګوري په هغه باندې یو غنټه تیرې مونږ چې لس پانی ګورو په هغه 15 منټه تیرو خو مون کتلی بس نظر په واچو ډېر په دماغ کې هغه نه وشي جدید شي نو هغه داسې وراغه ورته ویل په دې تان کې دنه یو عیب ده څوک هم چې راځي او دا تان خوخ کو دی رسول د عیب ورته خې او خېږي امام صاحب لاړو بیا سبا لراغه چې دا تان خرشه شي او عیب ته خودله زمانه جي هر شوی دی لکه دالي سګړې دي تا ته پته نشته زما په دې مال کې یو ټکه حرام نشته مشتبه نشته دا دې سګړې دي شابه په سړی پسې وګرځا او یا چرته دا غټه خاریه ده اوس موږ چرته ګورو ول خدا سي وګه چې دا 900 درهم والا به د غزي کې ودرېګا څوک هم چې راځي او تا ته غریب ښکاری راغله ورکو د ټول تقسیم کا او چې کله هغه سړی راغی او تان راوړو نه تان بولور کې یا بل پیسې ورکې تان به تی واخلې وې خجي
900 درهم یې سکړه هغه داسې ورکړه او تان والا رانغی 900 درهم ولا ورکړه. دا ولي هغه مال ور سره غریب نه دا غم مال خو مال د چا نه خو دا خو دومره خوشي خبره ده چې مال نه دی ښه الګ دا چې مال حرام نه دی ښه نو که دا خبره یو سړی کوي چې مال خوشي شي دا غلطه خبره ده. عبدالرحمن بابا وی خده د دنیا چې توخه ده د عقبا او چې غریب لري ورکې نو غریب شین شي د خنده. ها زموږ شیخ صاحب الله وبخي هغه به دا روپۍ ځان سره ساتلې نوې لوټونه نه دا ور سره جمعات نمبر راوته چې کوم مسکینان فقیران سو په ناویل به نوې لوټ اور کو یو ته ما زوړ ورکې زړی ور 500 ورکو ته نه 100 روپۍ ورکې مال کلندر لم چې نوې لوټونه ورکې کنه او د 100 روپۍ به کې کمی نشته نه وي خو چې زړی ول ورکې کنه هغه یې کې 50 روپۍ به کې کمی دي جګړه کوي ناغه نوې لوټ ورکو او چې دا خبره چې رسړي دنیا بدی شي نه دنیا بدی کېدل نشي. دنیا د آخرت لپاره آبادی ده دنیا د آخرت لپاره تعمیر ده لیکن کومه دنیا خنه ده چې معبود ته جوړ کې معبود دنیا هغه ده چې هغه د حرام او د حلال تمیز پکې ختم شي نه بګي د حرام او تمیز نه د حلال او تمیز نور دنیا به خامخای د دنیا نه بغیر کار نه کیږي. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وګونه علماء المات ویل چې دنیا کې اوسېګا کأنک غریب او عابر السبیل تاسو جون ته روا لکه چې زه مسافر یم مسافر چرته دانه وي چې لکه زه په خوټل کې کمره نه لمه ها دا کله ویلي یا زه په خوټل کې خوراک نه کوم او که پیسې ور سره نه وي زی بیا ناسي ته چولو ته وراسي لو بیا به خوري په 50 روپے په 100 روپے بازار کې پیسې ور سره جګه وخت تی کو ته کې تی کې به خوري خو داسې نه کوي چې د دې تی کو د فاره همیشه د حرام استعمالي او غلط استعمالي خو دا خامخا بز کومه او زه دا شي خورم د حرام او حلال تمیز ختم شي دي نه دی ویلي دنیا کې دي څه اوسې کوا خاو کنه مخه پکېږي. دا بعضي شاعران یا دا بعضي غزل والا عام شاعران عام غزل والا بعضي وخت کې دي خوشي غونتي غزل وي دا خوشي غزل دي بس یو غریب و ماشوم و پلاس کې وسره کیلونه نه و بل سره کیلونه و بل سره نه و د سره و ها دا پلار غریب الله پیدا کړی دا خو ته په الله باندې اعتراض کې دا ته په دې اعتراض وکړه چې حکومت چې کومه ده د ټولو خلقو د پاره یو مساوي تقسیم او باقي ظلم وکړو دسی وایا دا حق ته خپل حق ته عدل نه ورګي د بیت المال مساوي تقسیم پکار دی باقي ظلم کوي ته د الله تعالی په تقسیم باندې اعتراض کې د الله تعالی په تقسیم اعتراض ما کو دي سوایا په هسپتال کې کومه ده هسپتال جوړل د مالدار د غریب ټول د پاره یو شان دي د او پی ډی کاغذ او چټ هغه رسید هغه شی چې چا واغستلو د به یو شان دي علاج کیږي اوس کبه دي کې ظلم کې نه بیا راوځي بیا خبره وکړه د دې خلاف خبره وکړه یا چې کوم یو کلی ته فرض کې پیسې راغلي دي د حکومت نه سره راغلي دي چې د هر کوټ په سر باندې دومره ملاوي کې په دې کې سو د غریب د مالدار پر حق نه بیا راوځي لیکن دا خبره دی غلطه را چې دا بیمار دی دا صحتمند دی نو دا الله بیمار پیدا کړی دی صحتمند پیدا کړی دا نه په صحت کې امتحان لري دا په بیماری کې امتحان لري دا نه په غریبۍ کې دی دا نه په مالدارۍ کې دا تاسو ډېری وړي شروع کړی دي چې دا اختر روز او د ماشوم جامې نه یو پلان کې نو پلان کې فلر دی اوسي کار نه شي کولای کار کولای شي پرس کې نه ملوي دا الله امتحان دی دا ته په الله باندې اعتراض کوي دي سوایا وای دا گاونډیانو دا حق دی غریبانو خیال وساتي د دې انسانانو دا حق دی چې د ماشومان خیال وساتي دي خبره کوي ته د الله په فیصلو باندې اعتراض کوي دا اعتراض وکړه انداز دې بیان کړ چې ګوره خپل ځای ته ګوره ته خپل ځای لپاره خې جامې خو خې نه گاونډي او ماشوم لپاره خو خو چا غریب دی غلم والا دې کړيږي ناغم کړيږي دا ستا په حقوق کې دي د الله په حقوق کې نه ستا په حقوق کې پته لازم کړی دي دا امتحان دی چانه په غریبۍ کې اخلي چانه مالداري کې اخلي د چانه په صحت کې علي او د چانه په بیماری کې د چانه په لوی نوم کې اخلي او د چانه په هیڅ نوم کې نه اخلي یو سړی لوی نوم والے دا امتحان اخلي او دا خبره یا څه دی چې خوشاله باغ خلګي چې دا وې سره حقوق او تعلقات کمی په آخرت کې به خوشاله هغه انساني چې دا وې سره حقوق او تعلقات کمی په خپل ټکی ګوره ازینه چې دې شي دې لوخي یو پرده نه پلار شته نه مور شته نه رور شته نه خور شته نه خدای شته نه بچی سم شي یو شی دی نو سره پیسې شته نو سره دولت شته نو سره جاگیر شته نه څوک پیژني نه لیډر دی شي نه دی خو بیا هم جهنمی دی څنګه
کینه ګرځي د بغض نه ډکته د نفرت نه ډکته عقیده برباده هر څه بربادي ډوډۍ نشته خوراک نشته اسکاک نشته عزت نشته هیڅ هم نشته جهنمی دی او د هغې په مقابله کې یو سړی دی مال ورسره شته دولت ورسره شته عزت ورسره شته ډله ټپله ورسره شته هر څه ورسره بیا هم ټیک دی صحیح ژوند تېروي جنتي دی لیکن بل طرف ته سړی د حقوق ډېر کم دي خو د چا سره کینه نه کوي جامې نشته دی د چا سره کینه نه کوي ښه کوری نشته دی د چا سره کینه او بغض نه کوي هېڅ څوک یې ملګری نه دي په چا پسې خبرې نه کوي ډله ټپله یې نشته دی خپل ځان چې کوم دی کمزوری ګڼي په پروردګار ستا فیصله زه پرې راضي یم نه د چا سره کینه کوم نه چا سره بغض کوم نه شرک کوم نه کفر کوم دا ټول اوچت انسان دی دا اوچت انسان دی دی جنتی انسان دی دا انسان په حقوقو کې چې د سره حقوق کم دي دی غوره دی یو هغه انسان دی ټوله دنیا یې پیژني بلا حقوق تی ورسره مال او دولت تی ورسره عزت او ابرود او زیو سلامونه دي السلام علیکم السلام علیکم لږه تاسو چې وګورئ دا خلک را رواني او دا تاسو ته د استقبال ته ولاړ دا هر څه لیکن دې سره په دې حقوق والی دې ظالم دی دې مجرم دی دا د الله په دې شي دې جهنمی دی دې جهنم ته دی حقوق کم دي خو په خپل کنټرول دی دا خبر په ذهن کې ځکه کېدی چې اسلام د غریبۍ صفت نه لري کړي اسلام د خسړی صفت کړي دی اسلام د غریبۍ صفت نه لري کړي د خسړی صفت یې کړي دی بیا ښه غریب صابر غریب دا بهتر سړی دی خو چې بې صبره دی نو دا ښه سړی نه دی دی مجرم دی د دې نه خو بیا هغه مالدار ښه دی چې په دنیا کې ورسره معاش دی او ښه عزت ظاهري عزت یې خوشتی کوي د دې نه غوره دا یو خبره یاد ساتئ چې داسې ورته نه وایي چې کانک غریب نو عابر السبیل ځان ته ولګي نو مړ کړه خو دنیا ته مقصد حیات مه وایه بیا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د هغې وضاحت خپلو شاګردانو ته په دې الفاظو کوي اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك چې دې مقصد دا دی چې په دنیا کې زندگی تیرې نو داسې تیروه دا زما آخري ساعت دی په ما باندې سبا نه راځي دا زما آخري سبا دی په ما باندې بېګا نه راځي دا زما آخري صحت دی د دې نه پس به صحت نه دا زما آخري ژوند دی د دې نه وروسته به ژوند دی ځان پرز که مړی ځان پرز که مریضو ځان پرز که غریبو ځان پرز که محتاجه ځان پرز که بیمار چېرې زه بیمار یم څه نشم کولی ځکه د قیامت په ورځ باندې به بیا وایي ورته چې پروردګاره لږ دې ولې نه رسته کولم لږ ساعت دې رسته کړم نو دا آیت کریمه د فرعون سره چې کله مؤمن د آل فرعون د فرعون د تره زوی یا هر څوک چې دی هغه سره هغه تقریر کول او هغه سره خبرې کول هغه ورته وایي یا قومي انما هذه الحیات الدنیا متاع ای زما قومه دا فرعون دا هر څه دا ظاهري ډانچې دا معمولی سامان د ژوند د دنیا دی ختمېدو والا دی وان الاخرة هي دار القرار او په دې ښایسته زندګۍ باندې بله ښایسته زندګي جوړه کړه پرې دنیا باندې آخرت جوړ کړه په دنیا آخرت جوړېږي دنیا پالتو شی نه دی دنیا نه وي جنت په نه وي پرې دنیا باندې جنت جوړېږي او په دې دنیا باندې جهنم جوړېږي دا دنیا جنت هم دی او جهنم هم دی په دې وجه باندې تېر شوي خلک چې هغه به دې ته ویل چې دنیا ختمېدو والا ده د علي رضی الله عنه قول امام بخاري نقل کړی دی هغه به دا ویله ان الدنيا قد ارتحلت المدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله وهي خلق دنیا دا په شا باندې روانه ده په شا باندې یک تاریخ تنخواه واخلم وي الک یک تاریخ نو تا هو ټیک دی چې یک تاریخ باندې تنخواه واغسته خو لیکن دا خپل عمر به میاشتې ختم کړ تنخواه ته خوشاله کنه ټول دنیا خپل عمر په زور په خپل په زور ختمول غواړي ها په زور باندې زر ختم شوی وای څنګه ویل لکه میاش را نه لمړه میاش لیټ شو پیسې ختم شي سبق نو ټیک د تنخواه خو دی واغسته خو لیکن یو میاشت ختم کړه اوس به خپل یو میاشت باندې سوچ وکړي بدی کې د څه کړی دي تا به د کامیابی لپاره څومره کار کړی دی او کنه د ناکامۍ څومره کار دی کړی دی نو دا دنیا په شا روانه ده او آخرت چې کنه مخې در روا دی بیا وته لكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وسره آخرت زامن دي او سره دنیا زامن دي آخرت زامن مطلب دا دی څوک د آخرت په غم او سوچ او فکر کې دي
د آخرت سره مینه کوي لکه د بچو سره څنګه مینه کوي او سره دنیا په کوم فکر کې دي د دنیا ته معبود دی د مینه سره کوي لکه د بچو په شان دي نو ورته دنیا والا ما جوړيږي بلکې آخرت والا جوړ شي نن خو عمل شته حساب نشته او سبب سوي حساب به عمل نه نن مقدا نن سبحان الله ویل شي د نن سبحان الله په تعالی ثواب درکې لیکن سبا کته چغي وباسي او د مرنه بعد میدان محشر کې الحمدلله والحمدلله ولا اله الا سبحان الله او دا هر څه کنه ته یو ټکم نه لیکل کېږي تعالی یو نیکی نه درکې لیکن نن چې ته سبحان الله وې ته به نیکی ملاوي شي نن لا اله الا الله ته به نیکی ملاوي شي نن ذکر وکړه ته به نیکی ملاوي شي نن عبادت وکړه ته به نیکی ملاوي نن د توبې د فریاد او د جړا چې کوم نه سولوي نتیجه ده لوی مرتبه ده لیکن سبا د جړا او د فریاد مرتبه نشته سبا چې کوم د توبو او د چغو چغو او د اقرارونو څه فائدہ نشته نن فائدہ ده نو ورته وای څوک دنیا ولا ما جوړيږي آخرت ولا جوړيږي وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته ان الدنيا ليست بدار قرار كتب الله عليها الفناء وكتب الله على اهلها منها الزعن وكن من عامر موسق عما قليل يخرب وكن من مقيم مقتب عما قليل يغزن واحسنوا رحمكم الله منها الرحله باحسن ما يحذركم من النقله تزودوا فإن خير زاد التقوى عمر ابن عبد العزيز په خطبه کې ویل چې خلق واره دنیا د همیشه ژوندۍ د پاره نه ده دار قرار نه ده الله تعالی په دې دنیا باندې دالي کړی دي چې تو پانی کېږي دنیا به پانی کېږي تب ختميږي دنیا به ختميږي دایلی کړی دي دنیا څومره خلق چې دي که زورور دي که کمزور دي که نیکان دي که بدان دي که عرب دي که عجم دي که انسانان دي که پیریان دي دا به کوچ کوي د دنیا نه بزي او کم خلق چې هغه د دې معمولی غوندي ورانیدون کې دنیا پدې کې معمولی دنیا ده کنه اورانیدون کې ده خو پدې کې تعمیر د آخرت لپاره وکي بس دې کامیاب دي او ډېر خلک داسې دي چې هغه په شوق او غبطه کې د پاتې کېږم خو دې پاتې کېږي نه کوچ پکې زیبا رحلت پکې او یاد ساتي غره توخه د ځان سره وړي پرهیزګاری ده پرهیزګاری د څه شی ده پرهیزګاری په هوا کې څه شی نه ده پرهیزګاری د ټول اعمال خلاصو نه چوړلې د ټول اعمال خلاصو نه چوړلې دا د منځونو د روزو د زکاتونو د حجونو د عبادتو او د جهادونو د دعوتونو د ټولو نه چوړ هغه دار چې تاسو ځو کې یو قوت پیدا شي او قوت دار چې ته هر کار کې نو لله فی الله کې هر کار چې د الله د رضا لپاره کې بل سبب کې نه دا تقوا شي دا پرهیزګاری شي تقوا دې نه پیدا کیږي ته پیدا شي چې تقوا ده نه پرهیزګاری د ټول اعمال چې نه چوله خلاصه ده دا پرهیزګاری قرارې ونیسي بس ته هر کار کې لله فی الله کې دا الله د رضا لپاره کې نو کله الله د طرف امتحان راځي په مال باندې هم ترازی هم د الله په فیصله راځي او کدا په دولت کې راځي او کدا په صحت کې راځي او کدا په عزت کې راځي او کدا په هر څه کې راځي ته بس راځي چې پروردګار ستا په فیصله ده او زه په راځي ته پوښی ته اوسه ته پرهیزګار او کدا سینوي نو بیا کاته صدا دا خراب ده سینې سباله د دنیا نوم ګلار شو او بیا د ټول غریب خلک یو خلک وي کنه چې څوک ته چارکا زه غریب یم دی ته نه وای غریب خو هندو ته وای نه غریب هندو ته نه وای هندو خو غرق ته هغه جهنمی دی غریب چې مسلمان ته وای حکم مسلمان ته وای نو نبی علی السلام د صحابو ته پوښتنه کو چې تاسو د دې امت غریب پیژنئ د مسلم حدیث ته نو صحابه ورته ویل چې او د الله رسول غریب دې ته ویل کېږي دا سره مال نه دولت سره نه د ژوند اسباب سره نه نه دې ته غریب نه وي د دې امت غریب دار چې کله په میدان محشر کې د قیامت په ورځ باندې دې پیش شي دغه نیکه کړي اعمال به کړي لیکن چې کله دې پیش شي نه پر دې حقوق په متوجه شي یو وای چې زما د مال ور سره ده زما دولت ور سره ده زما جیداد ور سره ده زما ځمکه ور سره ده څوک نه پاکيږي نه څوک ځان پاکي اوریدل په دې غوږه اورو په دې وباس وایون کې چې کومه ځان لدی سي دي اوریدون کې ځان لدی سي دي خو بس څوک دا یو ذمہواری ده شیطان دا غواړي چې ذمہواری ست ختمه کیږي چې مړه خلک خاصه نه جوړیږي پر دی نور څوک جوړیږي کم اوریدون کې جوړ شو هر اوریدون کې د اوریدلو نه بعد خسر کې شګيږي په دې حقوق باندې خخه ټاچي
په پردي مال او دولت باندې خخې ټاچي او یاره په ظاهر کې چې ته وګورې نو به تا ته به ځان ښکاره شي سپک چې لکه زه خو بالکل بیکار انسان یم دا خو ډېر عظیم دی ډېر اوچت دی خو دا سوچ په کار دی سبا له بیا شیزونه نه وي هسې سبا له غریب شمه ناورته غریب دی ته چې ډېر نیکۍ راوړې دي د منځونو غرونه راوړي دي د ذکرونو غرونه راوړي د رجوع غرونه راوړي دي د حجونو د عمرو ډېر دولت ورسره دی لیکن دلته یو سړی راشي هغه ورته چې زما ورسره دا حق پاتې دی اوس خو به ته قسم خوړونکی اوس ټوله دنیا قسم ته تیاره نه شنه ها دغه په قسم کې ګټه ده او د آخرت پته نه لګي دا بجلیګر مولوي صاحب خبره وایي د آخرت پته نه لګي په دنیا کې څه کې خو نور الفاظ ویلي خو دا شند نشم ویلی ها چې د آخرت پته نه لګي په دنیا کې څه کوه ځان عیش عشرت ټول ناس دي قسم ته هر یو سړی بل ته مجرم وایي خو سبا له به راشي نو ورته به وایي چې زما پې حق دی پروردګاره څه حق دی دا حق مې دی نو دا نیکۍ دې لاړې بل لاغې دا نیکۍ بل لاغې دا نیکۍ بل لاغې دا نیکۍ بل زما غیبت یې کړی چغلي کړله ما الزامات لګولي زه یې وهلی یم زه مظلوم ما سره ظلم کړی زیاتی کړی دی غلطه ګواهي کړې ده غلطه فیصله یې کړې ده غلطه جرګې کړې ده چغلي کړې ده بل څه یې کړې ده خلقو منځ کې ورانې راوستې دي دا ټول قصې به راځي نیکۍ به ختمې شي بیا به د خلکو بدۍ شروع شي نیکۍ خو د سره نه کنه د خلکو نه ګناهونه اخیستل کېږي په ده به باریږي خدای سره چې کومه ګناهونه د حقوق الله سره تعلق دي ځکه د هغه د حقوق العباد سزا به هغه ته میلاویږي په ده باندې ګناهونه بار کړي او به جهنم ته واچوي دې ته غریب وایي د دې امت غریب دی ته وایي اصلي سوال غریبانان یو الدلار شو سوال غریبانان یو نن خو موږ ډېر مالدار یو کنه دومره ذکرونه هم کړي دومره نیکای او داسې او زلم ګندره او ورته توري دا یو ساتي ګوره ټول خلک دې دا خبره واوري چې کدی موږ کې زړه پاکیږي نه او دې ذکر کې زړه پاکیږي نه او دې تلاوت کې زړه پاکیږي نه او دې مجاهد دې زړه پاکیږي نه او دې دعوت کې زړه پاکیږي نه دې درس او تدریس کې زړه نه پاکیږي نه دې پوښي دې منافق دی دې دا کار د الله لپاره نه کوي کله د الله د رضا لپاره دا کار کوي دا مونږ کوله دا ذکر کوله دا تلاوت کوله دا نور کارونه چې کوم شابه دي د ایمان او د اسلام او د دین کارونه دي دا کوله نو د زړه پاک وي د بل مستمنز ویل د بل زکات ته زکات ویل د بل حج ته حج ویل د بل دین ته دین ویل د بل عبادت ته عبادت ویل د بل مسلمان به عزت کوله کینه او بغض به پکې نه حسد به پکې نه خطا کیږي انسان خطا کیږي انسان کی درې صفاتونه بار انسان د نوم د دریو خبرونه جوړل انسان کی انوست ته د انس نه جوړېدل کې محبت وي په انسان کې سره حرکت ته د اناسین د متحرک وي خو انسان کې نسیان دې نه بهرم کیږي ستانه به مهر کیږي د بل نه کیږي ته هغه مو آپ کې بتا مو آپ کې دې چې مو چېرې زمانه به غلطي نه کیږي غلطي دار ته نه کیږي څوک ته چا غلطي وي خلق الانسان ضعیف انسان کمزور دی نو دنیا ته معبود نه دی پکار دنیا ته مقصد حیات نه دی پکار زره حیات ته وایا او زرای سړی چې خپل لټای کنه نو خزرای لټای حلال زرای پاک زرای عمده زرای قیمتي زرای ولټو چې حلالي پاکي عمده زرای ولټو چې حلالي او پاکي پر دې حقوق پکې نه نو الله تعالی دې موږ د دنیا معبودان نه جوړي الله تعالی دې موږ د الله بندګان جوړ کړي وما للبلاغ